د پی ټی آی د پاره نن غټه خوشخبری دا راغله چې د پی ټی آی په 9 مئی کې قید ملزمان 19 قیدیان رها شوي دي. هغه له عدالت نه رهایی ملو شوې ده او هغې نه پس بیا د ملیټري کورټ د طرف یو پریس ریلیز هم راغلی دی چې کې مکمل کلیر کړی ده چې دا کسان مونږ ولې رها کړه او آیا د نور د کسانو رها کولو بندوبست کېدی شي که نه. په دې باندې ډېر لفافه صحافیانو ایکشن هم ایستلی دی، ای پې خفه شوي دي چې دا ولې رها شو، چونکې دا یو قسم له د عمران خان هم د مذاکراتو خبره چې عمران خان دا هم په مذاکراتو کې لومړنۍ خبره دا وه چې زما به تاسو سیاسي څومره هم قیدیان دی به رها کوئ. اوس د پی ټی آی 9 مئی کې قیدیان 19 قیدیان رها شوي دي. رهایی نه پس قیدیانو عمران خان زنده‌باد نعرې هم لګولې دي. تقریبا 20 میاشتې دی په ملیټري کورټ کې ملیټري جیل کې په مختلف جیلونو کې تېرې کړې او بیا هم راوتو سره دی عمران خان زنده‌باد نعرې واخلې دي. ملیټري کورټ نه بیا پریس ریلیز هم راغو چې د 9 مئی 19 قیدیانو ته معافي ملو شوه او دغه 19 قیدیان رها هم شو او نور چې کم 67 مجرمان پاتې دي هغه هم اپیل شوی دی، ای هم کې د شي زر رها شي. بل دې حواله سره لفافه صحافي منیب فاروق ویلي دي چې دا صرف هغه کسان رها شو چې د کومو کسانو لږ قید پاتې او د کم چې منصوبه ساز کسان دي یا د کومو چې زیات قید پاتې نو هغوی له معافي هم نه ملاویږي، ای به رها کیږي هم نه. یو طرف ته ګوره د امن یو پیغام راځي او بل طرف نه دغه لفافه صحافیان داسې نیګیټیو قسم خبرونه جاری کوي. دې حواله سره تاسو سره لرئ کمنټ ضرور وکړئ.